سلامونه مې واخلئ. د بنو کالاخیل مستیخان کلي علمجان کاکا چې 80 کلن دی، 15 ورځې مخکې دوی راغله کیلیشن تیراپي له. کیلیشن تیراپي یو طریقې علاج دی کوم چې د زړه یا د وجود چې څومره بند رګونه وي په هغې کې پلیک شوی وي، د هغې موږ د دوی د لارې علاج کوو. په دې باندې خواوشا تر دې دمه د 80 نه زیات کسان چې دي نو هغو ته الله صحت ورکړی دی، هغو روغ شوي دي. دغسې نن زمونږ د بنو دغه کاکا ګل هم راغلی دی. راسره ډېر محترم ډاکټر ګل محمد صاحب هم ناست دی، زمونږ جنرل فزیشن، څوک چې دغه ټول پروسس د بنیاد نه خبر دی. هغو به هم اورو. زه خپلې خبرې را لنډومه. زمونږ یو پوره پروسس کېږي دلته چې مریض راشي، دلته موږ باقاعده د هغه ټسټونه کېږي، ای سی جي کېږي، دلته نیوټریشنست ناست وي، دلته فارماسیست ناست وي، دلته ډاکټرز ناست وي. دغه کاکا ګل به خپله خبره وکړي چې اول د دیو صحت څنګه و، اوس دیو د دغه کیلیشن تیراپي نه پس څنګه دي. بیا به ډاکټر صاحب د دیو چې کوم ریپورټس راغلي دي، ټسټونه راغلي دي، په هغې باندې خبره وکړي. کاکا جي په خیر راغلی، ستړی مه شي، خوشحاله راته اوسې. کاکا جانه دغه طریقې نه څنګه خبر شوې، چېرته نه دې دا انفارمیشن معلومات واخیسته، او صحت دې د دې ویزټ نه د دې سفر نه مخکې څنګه و او اوس څنګه دی؟ د هغه ویډیو څخه باندې کته پته ولګېدله. هغه نه بعد 2 ورځې بعد زه راغلم دلته. ده سره بیا مې لاړ شو د ګیبان خو په ورځ به پاس نه بله چې د هفتې ورځ وه. لکه دوی چې نن مونږ ته هغه سره سوموار ته به بیا راځه. سوموار ته زه راغلم، دا لین دین مې ورته ګیبان ټسټونه یو شی بل شی دوایي یې راکړه. دوایي نه اول خو سړی یارېږي ته ګیبان چې کله مباده ولګېدل یا برداشت یې نه شي کولی، خو چونکې داسې دوایي نه وه. لکه ما بالکل شا په شا طریقه باندې استعمال کړه. کوم فریدي ترسره کوم لین دین یې کړه. 15 दिन مې تېرې کړه تقریبا 8 طریقې ترسره زه نن بیا راغلم. نن دې دویم سفر دی؟ ځکه دویم سفر دی. تقریبا داسې اوس مې رواچانې لکه فرق هم محسوس هم او تقریبا دوایي هم روغه ده. که څه پکې فالټ پرپادي ما ته به اوس وکړو، خو لکه داسې څه مسله نشته به شی. اول به څنګه چلو په وجود کې به دې څه مسلې وي او اوس ته خو ګوره اول تقریبا دا وکنه چې وجود کې مې تقریبا لکه دا تاګ ورته کې به ما لږ تکلیف محسوس ها تلې راتلې به یا وزن ما تقریبا لکه اوس هم ماته پته کړه چې دا زړه کې لکه فرق شته که نه. خو لکه هغه کې اوس ځکه ما یې لکه محسوس هم کم از کم داسې اوس مې راچانې په مثال په 100 کې لکه 30% خو به بالکل وي او دومره فرق به مې وي. صحیح. او بالکل د دې وجه نه بیا زه راغلم تقریبا بیا مې دوایي واخیستله، لین دین مې وکړو تقریبا داسې اوس مې راچوه بیا پته لګي. لکه دې خو تاسو 3 کورسونه دي که نه، لکه یو مو تکمیل کړو، دوام باندې به شروع کېږم او 22 تاریخ ته به زه بیا راځم. صحیح. هغه نه بعد یې پته ولګي. سمه ده سمه ده. بیا به در سره هم که خیري خبرې کوو. خوشحاله راته اوسې کاکا جي. ډېره ډاکټر صاحب چونکې کاکا ګل په خپل هغه علاقهي لهجه کې خپل داستان راته بیان کړو چې تاسو یو لین دین روان کړی دی او دوایي مې ویوړه او یو ویزټ مې کړی او ګزاره مې ده. د طب د لارې یا ستاسو د دې خپلې شعبې د پوهې د لارې د دوی ټسټونه چې دي، د دوی چې کوم لیپډ پروفایل دی یا د دوی نور ایجکشن فریکشن دی، هغه اول څنګه و اوس څنګه دي، او بیا را روانې تاسو کومې هیلې لرئ لکه دغه ټسټونه څه وایي دغه راته لږ ووایي ډاکټر صاحب. افسر بھائی ډېره مهرباني، شکریه چې موږ له نن بیا ټایم راکړو. دی کاکا جان خو دی راغلی و، د دې انکنټرول شوګر و، بلډ پریشر هم و، او ظاهر ده د دې کمپلیکیشنز سره کم دغه چې وي د زړه بیماریانې، د ګردو بیماریانې، نظر ختم شي، فالج راځي. خو د دې د زړه رګونه چې ونه ملټیپل ویسل ډیزیز او انجیوګرافي شوې وه او بیا سټنټ یا بایپاس باندې فیصله ونه شوه، هغې ته تیار نه و. بیا دې خوراله منځ کې پکې دوايانې کله خوړلې کله نه خوړلې، خو څه ګزاره پکې ده. خو بهرحال تکلیف ورته و. نارمل روټین کم کار چې و کړه وړه و، مونځ او دس هغې کې ورته تکلیف و. دې دلته راله، خبر شو او کیلیشن تیراپي باندې 2 هفتې مخکې ورته موږ شروع کړو. نن چې موږ د دې ټسټونه ریپیټ کړو نو ماشاءالله د ایجکشن فریکشن هم ډېر ښه شوی دی، 10% هغې کې فرق راغلی. او د کوم لیپډ پروفایل چې دی چې هغه ډېر زیات کم شوي. اوس که زه تاسو ته ووایم نو 162 فرسټ هغه باندې و، دا که تاسو بیا کلوز اپ دغه کوئ، او اوس دی 132.
او دا همدغه شانتې مطلب دا دی چې رینډملی مونږ دا کسان ګورو او د دې بیا ډیټا مونږ ځان سره جمع کوو. نو دا مونږ لکه د خپل ځان د اطمینان لپاره د پبلک او هغه کسان چې هغه کنټروورسي لري د هغې ذهن کې نو د مونږ ډیټا راغونډه کړې 162 د دې کولیسټرول اولو اوس ماشاءالله 132 دی in just 2 weeks. صحیح دا د دیو لکه لومبې ډوز حواله دی لومبې ډوز خدغه شانتي سی جی ډېره بهترین راغلی ده باقاعده دونه د واکو کو دی راغې او باقي د خپل ژبه باندې تاسو ته ووایي چې کوم کارونه به تکلیف رسو اوس دی کوي ښه آزاد نارمل کار داسې خو نه چې اوس پنځم چت ته چې خیږي ځکه چې مسله شته دې کې څه جادو نه دی چې هغه په هفته 2 هفتو کې ټیکي 3 وزټس به کوي هغې نه پس به بیا د مونږ انجیوګرافي د ایکو دا به مونږ ریپیټ کوو بیا د هر ځای نه چې هغه به مونږ د بهر نه کوو چې هغې باندې څه کوېسچن نه دغه کېږي. بله پکې دغه خبره دا ده چې شوګر ډېر بهترین کنټرول شوی دی. د چې اول راغی جي نو شوګر د همدغه شانتې مونږ وکړو او یورین کې هم شوګر راتله او انکنټرول و نو مونږ چې دې دوای باندې واچو نو ماشاءالله اوس شوګر بالکل برابر دی حالانکه رینډم دی خو 110 دی او یورین کې شوګر نه راځي دی مطلب دا دی چې د کنټرول دی یعنی خو واضحه فرق راغلی دی او باقي واضحه فرق د ټولو نه زموږ دپاره د خوشحالۍ او غټه خبره مریض سټیټمنټ وي چې هغه وایي چې زه ښه شوم زما کارکردګي او روزمره کارونه زما بهتر شوي دي دی وایي چې 30% ښه شوي دي نو دا کورس چې انشاءالله کمپلیټ کړي نو نور به هم بیا تاسو به ترې تپوس وکړئ هغه به هم بیا دې سره ایډ کړي د هغې سټیټمنټ او دا کم دغه چې کوم دی پروف فزیکل نه هغه به موږ انشاءالله انجیوګرافي ورته ریپیټ کوو. صحیح نو دا کلیشن تراپي ده. قدرمنو تاسو د علم جان کاکا خبره د هغو د خولې نه واورېده بیا د طب چې کومه پوهه ده یا میډیکلی د دوی حال څه دی هغه تاسو د ډاکټر صاحب نه واورېده څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه انسټیټیوټ آف ریجنریټیو میډیسن اینډ کلیشن تھراپي یعنی ریجنریشن چېرته چې کوم ځای کې فلا وي ګیپ وي یا ایشو وي نو هلته هم د دغه انسټیټیوټ د لارې یا بیا په دې کې چې کوم میډیسن فارمولیټ کیږي تیاریږي د هغې د لارې ریجنریشن کیږي. زه به د دغه کاکا ګل د دریم وزټ نه پس بیا هم د داستان د کاکا د ژبې تر تاسو در رسومه دغه یوازینۍ مدعا چې څنګه د خپلې ټولنې دپاره د خپل ولس دپاره د خیر ښېګړې اسانې او ارزانې لارې چارې جوړې کړو. افسر افغان ته اجازت راکوئ. د الله په امان.